ګډوډ په تېره ورځ پاکستان پوج د هغه ترهګرو یا فتنة الخوارج په ضد باندې چې کاروي کړې وه، نو په هغې باندې یو خلچر چې کوم دی نو هغه مچو شوی دی او هغې باندې نن بیا د باني پټیا عمران خان چې کوم بیان راغلی دی نو هغه بیان انتخابي د اندېښنې وړ دی. خو دغه واقعه چې کومه ده په دې باندې موږ مخکې هم خبرې ترې کړې وې، بیا درته وایو چې دا د پکتیکا صوبه کې چې کوم دی نو دا فتنة الخوارج په څلورو ټکانو باندې چې کوم دی نو دا حمله شوې وه او کوم د ځمکې صنایع چې وایي نو په دغه کې لګاتار چې کوم دی نو بمي چاودنې شوې او دغه د دې خبرې واضح ثبوت ورکوي چې په لوی مقدار کې دغه ځای کې د ماکاهیز مواد چې کوم دی نو هغه موجود وو. نو په دغه کې اهم ټارګټ چې کوم دی نو هغه شیرزمان ورپې مخلص چې خودکش بمبارو له ټریننګ ورکاو. نو ورسره چې کوم دی یو دویم کمانډر و هغه ابو حمزه و چې هغه به معصوم پاکستانیان افغانیان بچي چې کوم دي هغه به ورغلا کوله، قسم قسم خبرې به ورته کولې او هغه بیا دهشتګردۍ طرف ته چې کوم دی نو هغه رایب کول. دې سره په دې کې درېیم چې کوم اختر محمد ورپې خلیل چې دا د کیمپ کې د میډیا کنه د هغې ماهر او شعیب اقبال چې کوم دی نو هغه په دغه سنټر کې هم شامل و چې هغه د فتنة الخوارج د میډیا چې کومه ده هغه به ورته چلوله. نو په دې حمله کې نهایت دا د مهارت سره شوې ده او په دې کې چې کوم ټارګټ و نو په دغه کې د دهشتګردو دغه ټکانې چې کوم دی نو هغه یې ډهه کړې وې او په هغې کې دا خلک چې کوم دی په مسجدونو په دیني مدرسو هغې کې به پټېدل او قسم قسم خبرې به یې کولې لکه پناه به یې چې کومه ده د مسجد او د جومات اخیستله خو هغه چې کوم دی نو دشمن و. دغه شان دي په دغه حملو کې چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دی نو دغه خوارج چې کوم دي نو هغه د جهنم اور ګرځېدلي دي. دې لپاره بل لږ کم الفاظ استعمالوي چې هغه معصومان راولي او هغه چې کوم دی نو هغه ټارګټ کوي. نو دا د څلورو نه واله تر پنځو اهم پورې چې کوم دی نو ټکانې را کړې وې. اوس دې کې اهمه خبره زه تاسو ته کوم ګرانو کتونکو چې یو سړی زموږ په منځ باندې حمله کوي او بیا زموږ د پاک فوج انټلیجنس ادارې د هغې په ضد باندې کاروي وکړي او د هغې نه خو هغه افغانستان کې بربریت او ظلم کوي او هغه په پاکستان کې کوي او دغه خلکو ته محفوظیت ورکړي. نو په دې باندې خوشحالېدل پکار دي. اوس د پاکستان تحریک انصاف کې کوم مرکزي سکرټري اطلاعات دی او علیما خان نو هغه وایي چې عمران خان د دې په سختو ټکو کې مزاحمت کړی دی چې افغانستان کې داسې نو کول پکار او دا حملې نه وي کول پکار. نو د داسې سړي نه به لکه ته څه ګیله وکړې چې هغه په فارن پالیسۍ باندې پوهېږي نو په فارن پالیسۍ کې چې کوم دی نو هغه ګوتې وهي او هغه خلک ته خوشحالي او خپل مل خفه کوي. نو دا ډېره زیات افسوسناکه خبره ده. دا د عمران خان بیان راغلی دی او په دې بیان باندې ما وایي چې یو څو خبرې وکړم چې د داسې قسمه خلکو سره موږ مخامخ یو، داسې قسمه خلک چې هغه خو زموږ آرمي ټارګټ کوي، خو هغه د میزایل پابندۍ باندې خوشحالي مانځي، خو هغه د سیول نافرمانۍ اعلان کوي، خو هغه د 9 مای یا د 26 مای شانتې دسمبر شانتې نومبر د 26 نومبر شانتې واقعاتو چې کوم دی نو ملګرتیا کوي. نو لکه دا وړې خبرې دي چې هغه د هغه ترهګرو ملګرتیا کوي چې کوم ترهګر لګي او معصومان بچي وژني، هغوی سره بلدکارۍ کوي، هغوی چې کوم دی نو مختلف دغه ترهګرۍ طرف ته خودکش بمبارو طرف ته راجوړوي. دا څومره دا څوک سره د عمران خان بیان ته راغلی چې زه دې مزاحمت کوم. ډېره د افسوس خبره ده ګرانو کتونکو. دا بیان چې کوم دی دا په ریکارډ دی. دا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وفد هغه ملاقات شي او ملاقات کې ورته عمران خان دا ویلي چې دی خلیلې کړې. نو دا موبایل او د امریکا فعال دي لګیا د هغه له کار کوي. دغه خبره واضحه ده بلوبه انډیا زموږ په مل باندې حمله کوي او زموږ انټلیجنس ادارې او فوج به چې کوم دی د هغې مخه نیسي. نو دوی به ورته دا خبرې کوي. نو دا یو خبرې به شریکولې انشاءالله په بله موقع بیا